عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کے دا عدل او دا انصاف شورو شوا نو یو کسب جنت تلاڑ نش زکا دا عدل او دا انصاف تقاضا دادا چه تا چه محنت کرے یو مزدور کرکڑیش قیامت کے با معاملہ دا رحم او دا کرم کی رحم او کرم دا مانا چی یوانی کی دی کڑی یو پا لس یو پا وسوا یو پا زر یو پا لک یو پا کروڑ چی یوسف علیہ السلام پا مصر کے دا خرسیدو اعلان شو نو دنیا منڈی تمنڈی والے چھے دا شام نا یو ډیر خیستا غلام راغلے چا اشرفائی اڑے او چا پونڈونا اڑاو چا چو اڑاو چا چو یو بوڑای خزاوم پا دغا مجلس کے روانا چا ورطاوی چی بوڑای تا چکے ویداسی میں اوریدلی چھے یو ډیر خیستا غلام خرسیگی او داغے خرید لازم ویچے دا اللہ بندی آگا خو دیر گران دے و داغے خرید لخو خلقو دا اشرفو بکسو روان کری تا سر چه دی وی ما سر خو نور چه نشتا خو دا تارونو یو ما شوڑا گونده دا راسا وی پارام کینا واپس شاو دا تارونو پا شوڑو تا تا سو آ غلام ندر کری اگے ورتوی چی بچیا دا ماتم پتا دا چی دا تارونو پا شوڑا سوک ماتا آغا غلام نرا کئی خود ڈالا کی دے دا پارا روانیم چی قیامت کے زوم دا یوسف پا خریدارانو کی حساب نزو پا دغنیت دے اجتماع ترازم چاجی سے مرحوم رحمه اللہ تعالی و تبارک ما ډیر د نږدې نه لیدلی او ډیر لوی عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو د هغې عشاقو په زمره کې کاش چې دا بنده ناچیزم خدای پاک په قیامت کې حساب ځکه چې مونږ خو ټول عمر څنګه تیریږي هغه تاسو ګورئ یا زمونږ د ملک سال دی او مونږ څه په غضب په دې ملک کې اخته یو نو هغه تاسو ګورئ لګیا یې که نه جي چې شپه او ورځ هم څه مصیبتونو سره سر دی خو دا یو جز کې کله کله شرکت په دې نیت وکړو هغه ورځ یو امي سړی خبره وکړه اوس ډېره مزیداره خبره ما ته وی چې مولوي صاحب تاسو دا مولیان خو مسالې هم ډېرې کوئ او کیسې میسې ډېرې کوئ خو زما هم یو مسله واوره وی د قیامت په ورځ به په یو سړي حکم وشي چې دا سړی جهنم ته بوځئ نو چې څنګه ورته حکم واورولی شي چې جهنم ته بوځئ نو دا سړی به منډه کړي چې منډه کړي نو الله تعالی به وایي را واپس یې کړي دا منډه یې ولې وواله چې را واپس یې کړي چې منډه ولې وهې ورته به وایي یا الله په دنیا کې مې ستا د حکم یو فرمان بجا نه دی راوړی ټول عمر مې ستا د حکم نافرمانی کړې ده نو د آخري حکم خو دې چې ومنم چې لږ په منډه لاړ نو الله تعالی به وایي چې ځئ جنت ته یې بوځئ تاسو خیال راغی عزیزانو قیامت کے بعد بانا جوڑی گی بانا کا معاملہ پا قیامت کی دا عدل او دا انصاف شورو شوا
نو یو کس به جنت ته لاړ نشي. ځکه د عدل او د انصاف تقاضا دا ده چې تا څه محنت کړی او مزدوري ورکړې شي. قیامت کې به معامله د رحم او د کرم کی. رحم او کرم دا معنا چې یو نیکی دي کړي، یو په لس، یو په 200، یو په 1000، یو په لک، یو په کروڑ. تاسو خیال راغی نو معامله د کرم وای نو علا به مونږ د جنت تقاضا کوو او جنت ته بزو. او که معامله د عدل شروع شوه نو عزیزانو دا څومره منځونه او نیکۍ چې مونږ کوو په 24 غنټو کې چې دا اوقات را جمع کوي نو چې 85 کاله چا عبادت کړی نو د هغې نه 6 میاشتې نه جوړېږي. 6 میاشتې. نو د 6 میاشتو په محنت به ته جنت غواړې. ته خو 6 میاشتې نوکري وکړه حلاله، که تا پې د 6 کټو کوټه جوړه کړم په دې مخ مې توکه. هسې خو په 6 میاشتې نه په 6 ورځې کې هم بنګله اخیستی شي. څه ټوغکی راغی په پاکستان، ټوغکی پې ورځ تېرېږي د دې بزرګانو د اولیاو د دې نیکانو په دې اقوالو هم د ایمان مضبوطي. د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي، د دنیا په تماشه چې څوک نازیږي، دا خو نن یې تماشه د سبا نه ده. لا، واحد نظام او واحد بازار دا اولیاء دے چې هغې له خزان نشته، هغې له زوال نشته. واحد نظام دا اولیاء د بزرگان. رحمان بابا وی چې دا دنیا په احمقانو دا آباده، دانا نکه په دنیا باندې غرض. په ساحل کشته د هیچا نه ډوبیږي، که څوک نکه په دریاب باندې غرض. دا احمقان الله والا چې دي داغي بازار همیشه ګرځي. زما عزیزانو، قرآن کریم په ذریعه د وحی راغلی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. وحی په 3 قسمه ده. یو وحی فطری ده، یو وحی ایجادی ده، او یو وحی عرفانی ده. د وحی 3 قسمه. بیا وحی په لغت کې القاء السریع، ډیره زر القاء کېدل سړي ته، دا د وحی لغوي معنا. بیا وحی اصطلاحي فطری او ایجادی او عرفانی. اوس فطری او ایجادی باندې باس نه کوو، خبره بیا وګدي. وحی کی یو قسم وحی عرفانی دی. وحی عرفانی دی توای چې الله والو ته وقتن فوقتن پزړه کې القا کی. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه ډېر لوی مفسر دی د قرآن. هغه تقریر کول او په تقریر کې ورته یو سړی را پاسید، ورته صاحب خبره واوره،
د جنت باس کئ زما خپل کور دومره خسته دی چې په سلو جنت وینه ورکو د حورو باس کئ زما خپل خزه داسې ده چې په لکو حورو وینه ورکو نه جنت پکار دی او نه حوري پکار دی او نه غلمانان پکار یو ټکی غواړم کدی په وس کې وي خو را سره وعده وکړه او کدی په وس کې نی نو په آرام کښېنه جنتونو دپاره زه ایمان نه راوړم وی څه خبره وی په خدای مین یم که خدای راته ځان ښی خو مسلمانېږم کنی والله کې مسلمان اس امام فخر الدین رازی ډکه سوچ کوي چې اے بار الہ دا شیخ زما په وس کې نه دی چې زه استا ته وایم چې دته ځان وښایم نو امام فخر الدین رازی فرمایي چې ما ته په زړه کې القا وشوه القا راته وشوه چې ووایه ورته چې ته مسلمان شې نو خدای به تا ته ځان ښیي امام فخر الدین رازی ورته وی چې ما ورته وی چې بس ته مسلمان شې خدای به درته ځان ښیي هغه ورته لیکلي راته منبر د پاسه د امام فخر الدین رازی نه لیکلي واغست چې لیکلي واغسته چې شپه راله دا سړی مړ شو امام فخر الدین رازی فرمایي چې اے خدایا ما ته خو تا په زړه کې القا کړې وه او ما لیکلي ورکه او ستا ورته ځانو نه ښوده زه خو دې سړي ته بې وعدې شو ټوله شپه یې په ژړا تېره کړه دې سهار کې وله خوب ورغی څه ګوري چې یو ښایسته باغ دی او تخت پکې پروت دی او دا سړی پرې ناست دی وایي چې ما ولیدو نو زه سترګې مې ټیټې کړي چې دا خو مغه سړی دی چې ما ورسره واده کړې وه وی راته وی چې یا شیخ تعال لا تخف رضا یریګه ما وی ما ورته ویل چې شرمنده یم درته او وعده پوره نه شوه وی راته وی امام فخر الدینه زما دې د خدای په ذات قسمی چې د کوم شي وعده دې را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړه دا وحی عرفانی ده چې اولیاء الله تکی تاسو خیال راغی عزیزانو مولانا تانوی رحمت الله علیه ډیر لوی سړی ډیر لوی سړی د هندوستان ځمکه به داسې خلق پیدا کوي چې حضرت تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې یو بزرگ له یو سړی راغی ورته ووی چې صاحب دا مې شوق دی چې دا د قبر حال به زه څنګه معلوم کړم او دا خو اسانه خبره ده اسانه سورځ پس که زه مړ شوم نو قلم او کاغذ ما سره په قبر کې کېږده او 3 ورځې پس راشه چې لاندې څه په ما تېري به مې درته لیکلي پاس به پراته وي تاسو خیال راغی هسې وایم زمونږ دا ملک څه عجیبه غوندې دی داسې ځینې بزرګان پکې راپاشي وایي دا تصوف چې دی دا چې دی حجت نه دی او پلانې دا زه چې تاسو ته کله سختې خبرې کوم زما خلاف هم یی تاسو زه په تاسو پوهېږم خو زه یاد لرئ چې د صوفیاو د نیکانو خواب کې پازان ګڼم زه نه مې د چا نه علم زیات دی نه نسبي شرافت لرم نه اقتدار لرم نه جایگیر لرم نه دولت لرم هیڅ نه لرم یو شی په فخر سره وایم چې چرته مې نیک او بزرگ اورېدلی دي نو ځان مې ور رسولی دی او دعا مې ترې اخیستې ده د غرغشتو مولانا صاحب
هغه انسانو چې چاته په ژوند خدای ویلیو چې نصیر الدین تمام گناہونه مې درته معاف کړ. غورغشتو مولانا صاحب هغه سړی اخیری ملاقات لورلم او ورته مې وی چې د مرګ ژوند څه پته نه لګي دعا راته وکړه. نو دا ګوته یې داسې په توکانو لمده کړه او زما د خوله کې وواله. ما ته ویل ځه په دې خولې نه د خدای ډېر کار واله او ته به پې هر څه وی او تا ته به څوک څه نشي ویلی. نو دعاګانې مې دار چاغستی. ځکه وایي بادشاهي د فقیرانو په دعا شي. زه رحمان کله بادشاه کله فقیر، بادشاهیم د ګدایانو په دعا کې، مقام تم سړی د ګدایانو په دعا رسی. نو زه خپله فقیر یم. دا لږې ډېرې ګډې وډې چې وایم غصه راشي، غصه راشي چې دروغ مه وایي، دین فروش مه جوړېږئ، اسلام فروش مه جوړېږئ، د حلال او د حرامو تمیز وکئ. یو شی ستا مذهب حرام ګڼي هغې ته لاس مه نیسه، هغې ته نږدې مه ورځه. یو سړی چې د اسلام او د دین دشمني هغې ته 3 تبلیغه اسلام ویلي دي. 3 تبلیغه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان. بيدینا او گمراه او د خدای نه باغي او سرکش وګوري په لاس یې ونیسه، په لاس یې نشي نیوی، په ژبه ورته ووایه، په ژبه ورسره نشي ویلی، په زړه کې ورسره قطع تعلق وکړه، مخې په کفن کې مه ګوره. زه تاسو ته ایماني وایم، زه ښار کې اوسېږم او ښار چې دی هغه توبه مې دي، مرتبان دی، هر ګند بلا پکې، خانان پکې دي، نوابان پکې دي. زه نه د چا جنازې کوم، دا هغه سړي جنازې لزم چې پوه شم چې دا پاک نیک غاټ سنډا مړي ځان ناجاڼه کړ، ځان ناجاڼه الګا پلانې مړ دی، پلانی خان مړ دی. ها او زیات په پلانی خان زما جنازې نه ناراضي کنه. نو چې پلانی خان غوریو بزرګانو، بی دینه سړی چې په کوم قبر ولاړی په هغه قبر رحمت نه وري. ٹھیک ده؟ کافر چې په کوم قبر ولاړی په هغه قبر رحمت نه وري. دغه وجه ده چې مسلمان چرته خخیږي هلته به کوشش کوي چې بی دینه او کافر چرته ولاړ دی، ځکه د مسلمان د دفن په وخت کې په هغه رحمت وري. زه چې مړ شم او دغه غټ سری زما په جنازه ولاړی، رحمت به هم نه راوریږي او چې دوی رانه لاړ شي دوزخ مې هم ځای دی. ورکشه خپل کار کوه. مړي له به نه راځې مه راځه، واده له به نه راځې مه راځه، مړی ژوندی خو دې ته وایي. نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې به عمل را نشي. که ته وایې چې مړی ژوندی د کلي کلولي ده، نو الحب فی الله والبغض فی الله باندې عمل ونه شي. مینه به هم خدای د پاره کې، مړی به هم خدای د پاره کې، ژوندی به هم خدای د پاره کې. چاله به زیم د الله د پاره، چاله به نظم د الله د پاره. زما په دې خبره پوه شو؟ زیبم چاله د الله د پاره. زمونږ ښار کې هغه ورځ یو خان مړو، خیر اوس مونږ پې ولاړ یو صاحب، یو لګیا دی الله لا اله الا هو دا دې سپېږمه ته ور بچو الحمدلله رب العالمین. څوک چې ګوره هلته تبارک الذي شروع کړې ده، څوک چې ګوره قرآن یې راغسې هلکه څه کوې، دا څه کوې تبارک الذي. تاسو د جمعې په شپه تبارک الذي وایئ؟
تبارک الذی پیغمبر ویلی دی چې تبارک الذی با هغه سړی په قبر څوکیدار ولاړی چې کم سړی هره شپه وده کیږي او په خپله یې ولولي. زما په دې خبره پوهېږئ؟ په خپله یې ولولي او بیا وده شي. نو دا سړی چې مړ شي تر قیامته پورې به تبارک الذی د ده په قبر څوکیدار ولاړي چې عذاب راځي نو دی به یې دفع کوي، لاندې به یې نه پرېږدي. په قبر ورته تبارک الذی ووایه که نه؟ ووایه بزرګانو صاحبانو ان تستغفر لهم 70 مره. دا چاته خدای ویلي؟ چاته ویلي؟ جناب رسول الله تا الله فرمایل چې پیغمبرا څوک چې په دنیا کې ستا په مخ کې سر نه ګول نش، چا چې په دنیا کې د خدای او ستا پیغمبري ونه منلا، په خپل ذات مې دې قسم وي کتاویا کرتم د دپاره بخنه وغواړې نو پرې به نه دما. اویا کړه پایت کرسی لوټې دم کو د مړي سپېږمو ته ور واچوه. د یو په قبر ولاړم خلقو آواز وکړو ویل ټول ووایي چې دا ښه سړی هغه څوک و؟ د هغه کنزل به څه و؟ ستا په ایمان کې داسې نعوذ بالله ستا مذهب داسې اسلام چې دی دا ډکوسلی دی، قرآن ناول دی، د پیغمبر حدیث د یهودو ډکوسلی دی. دا الفاظ د هغه په قبر آواز وشو ویل ټول ووایي چې دا ډېر ښه سړی و. زه پرې راپاڅېدم مال خبره واورئ خاخ شو ویلې او مالوسې قبر پرانیزئ که دی په څلور بولي نه نو ما نه دا ګیره کله لا پې ولاړ یې او دی لاندې په څلور بول خر ته مه وایه چې دا ټول ښه سړی به هغه چاته وایي چې چا د ښه سړیتوب کارونه کوي. په ژوند دی الله 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 الله. دا توفیق چې چاله خدای ورکړي. یو بزرگ خدای ته وی یا الله زماړه چاودو په الله الله ویلو باندې او تا یو ورځ مونږ وی چې زما بنده ز دائما. نو आवाज ورته وشو چې گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، گفت اللہ ہے تو لبیک ماست، وی نیاز و شور و دردت پیک ماست. او بزرگا دستا اللہ اللہ چی دے دا زما لبیک دے بخبل ذات قسم که زما توفیق نوے نستاجبی با اللہ چنگوے لے تچی اللہ لفظ ہوئے نشپاڑ سنی دا ایمان گنا چیز در تا حاضر ولاڑ ما چاجبی تا چی دا اللہ ویلو توفیق اللہ ورکی آدھ شپاڑ سنی دا ایمان گنی چی اللہ ما تا حاضر دے. نو کم سڑی جون چې داسې تیری چې په زندګۍ کې د الله ویلو توفیق خدای پاک نه یې ورکړی. اوس هغه مردار شو نو صاحب مونږ وایو چې ټول وایي چې دا ښه سړی و دعا ورته وکړئ. تاسو اشنغر کې دعا ورته وکړئ چې خدای پاکي بیخ بنیاد وباسي. مونږ څه کار دی مونږ وروره ما ته څوک راشي وي دواره ته کوم لار لنډوه لار لنډوه مونږ ځان باندې لا پوه نه یو چې په کوم ګړنګ کې به پراته یو ستا ته څه دواګانې لار لنډوه ماما. د دعا اهلیت ځان کې پیدا کړي نو هله به دعا
بل ته دعا کې نو اول به اللهم اغفر لنا وله، اللهم اغفر لنا وله ولجميع المؤمنين والمؤمنات. خدای اول ما وبخي، چې تا وبخي نو اهلیت د دعا خو در کې پیدا شي، نو البته بل تستا په حق کې دعا قبليږي. چې تخپل نه بخله شوی نو ته بل څه وبخي. خفت را خفت کې کونت بیدار. نو زما عزیزانو بزرگان اولیاء الله ډېر لوی خلق، علما دا ډېر لوی خلق په ژوند زما د یاد زما سترګو لیدلي. ما نه د قبر تپوس وکړو کی د قبر معاملې ما په سترګو لیدلي. ما ته خو باسه خوب ګوره، ما په سترګو لیدلي، په سترګو. 300 کاله پس یو بزرگ په قبر کې ما لیدلی. 300 کاله قبر جوړېده او لحد سوریش لاندې ورکوشما د شوی کړي خامتا کپنې ده او دومره دومره زلفي دي او سپینه ګیره ده، سپین ډیر او تور کم. اګلکارانو ته مې وې زما د الله صحبت داسې اونی صحیح ز لاس وروړم. ما ته انکو کې وای چې کدر پکړ نه لوي وې دا مړې دی اونی نسی مال کني و مې دی خو مې را ډچوا هي لاس مې ورنه په دې مخ مې ولا لاس والو زمون مخ څه شه په دې ګیره مې ولا لاس والو تابل ریخم دي، په دې وختو مې ولا لاس والو تابل ریخم دي، کپن باندې مې ورته لاس والو شوې کړي خامتا تابل اوس چا د دوبي نه راوړې او 315 کاله وشو چې مړ دی. او دا ما چې لیدلې د دې 20 کاله دا ما لیدلې. امر خلق زیارت کا پس لمرګه چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه به دې هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو. پارچا چې د غضب لنده کی خخه خطا نه درومي گزار د درویشانو. ورشه الپوره په سوات کې تپوسو کوي پالپوره کې د الپوره حافظ صاحب یو خپل مرید نه خپشو او داسې خپشو چې بالکل بر لمبه کېده ویل اور وهل سکور شي چې بیرته زرغون نشي په ژوند په اورو لګي. دا کرامت تاسو خیال راغی. نو زما عزیزانو ما داسې لیدلي 18 ورځې پسې یو مړی راوویست. مال مه کوئ ګوره ویل نه چې راویویستو پاس ورته زه ولاړم چې مې ولیده د دې لیشتې عمره لړمان د لحد نه راووته او 3 انچۍ ویښته پې ولاړه. دا ما لیدو. یو یې راوویستو کلي ته یې وړو، کلي ته داسې आवाज راووته. عزیزانو انګریزانو قبر کې دابه کیږي اغي دا هډ فونونه قبر کې کېږي او تارونه بار راوست چې بار تارونه راوست هډ فونه غوګونو توله ګولو مړې خخ کو خلق تلاړ خو چې انا د سوال جواب وخت راغی چا چې هډ فون وخت لغوله دا غي په وخت کې داسې आवाज راغی چې ټول ځای په ځای حالات. انګریزانو دا کوشش هم کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسد اطهر د وستو کوشش کړ. انګریزان ورتال ته ډیرو نور الدین زنگی کیسه وګوره د علماو نه تاسو کې ورته ډیرو ورسېد پاته خانه کې شریف مکه ته پیغمبر په خوب کې ورغه ورا شهدا یو دو خبيسان دی وباسي می درنا چاراغه سړی گرفتار کړه پتا خانه کې ورغه قدمین مبارک د رسول الله صاحب تاسو خیال راغی.
صرف دومره ده چې یو معامله د قال ده او یو معامله د حال ده. مونږ په حال پوهیږو په قال، لیکن په حال نه پوهیږو. حال د پاره محنت پکاري، کوشش پکاري. صاحب حال به اعلی جوړي وی گر تو سنگ خاره مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوهر شوی. اهل دلو تب نزدیکیگی نو علا با ملغل رکیگی، چه اهل دلو تا نئی نزدی شوی ملغل رکیگی نا. دیکھو آو گو رہی اهل دل بیا د سڑی اپریشن کئی، اپریشن کئی. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ یو موریدو پا کوارٹ کی ما تقریر کولو د شپې میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نوم واغستو. سارا غراغ زما خله سب کړه وی تا زما د معشوقی نوم بیگا غسته دے. مال قصه صدا ویل ز په لاهور کالج کې پرنسپلو د مولانا مریدم خط میں ورولې غلو چې زه ملاقات ته درځم. ویراته جواب کو چې آ جاؤ. چې ورالم راته وی چې زما عادت داو چې خبرې به مې ډېرې کولې، خبرې به مې څه کول. چا کې سعادت اوس دلته یو سړی ما ته راغاړې وته نو هلکه داسې کې خدای به څه سوچ وکړو څه داسې کې داسې ما خیال دی اللہ صلی اللہ خو بیکی سوچ کر. اس اولیاء اللہ کی کمال دائی چی کم قسم کمے سڑی کیوی نو داغے علاج دغا عادتو دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سڑے براغے جی دا سے نسخرات تو خیر چیز پی جنت تلاش آغا تبی اوکت الحکیم چې دکې دا کمې ده ا کمې به ورته وخودو او ورته چې په دې قائم اوسه. مونږ سستی بوا د مونږ به ورته، زکات سستی بوا زکات به ورته، نفل سستی بوا نفل به ورته. دغه عادت په حضرت تھانوی کې وې زما عادت داو چې ما خبر ډېرې کول لګیا وې چې آ گئے جی صاحب وہ یہاں بیٹھ جاؤ لیکن بات نہیں کرو گے، چپ. وہ کہنا لس ورځې تیرې په لسمه ورځ حضرت سره زه اوزګارو په خانقاہ کی وہ ذرا پاسیدم چې حضرت اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں. آغا ورتدا سے کرتے ہوئے میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ بیٹھ جاؤ بات نہیں کرو گے نکل جاؤ. اور مولانا تھانوی جو چاہتے ہوئی چی نکل جاؤ اب یہ سارے دیشی روان وی چی پیزار طرح سے دم راتے ہوئی چی جلدی کرو نکل جاؤ خانقاہ سے. دا ایمان بم پیدا کیا دے روجہ کی ماتے او خان را گئے وی جی روجے راتا ڈاکٹر ویلی چی منی سا مال والی ویل طبیعت میں کمزور ہے کی مال پاسا وینے جی مسئلے تا پس کو مال پاسا در پہ طبیعت تے کمزور ہے بس اوچت پاس ہوا پس سبا راغه ما ته وي تاسو زما ډیره دغه وکړه مال بیا نږدې را نشي. مونږ څنګه یو غریب راغی جیرو جماعت کما داسې لړزیږي موزه رجول دې چل جوړ کړي او غوټ سندارا مولوی صاحب روجم او چې ستاسو رنګم خنه دي ډیر خراب یې بیا به ونیسه خیر ده جمی کی بین کتر جمی دا بد زناور مر شو دا مردار شو بیا بس
हाँ, वही है कोई तख्त के बनाने में, कोई तख्ता पे है नहलाने में, कहीं जीनत में मस्त है दुल्हन, कहीं मैयत का सिल रहा है कफन, कोई जालिम है और कोई मजलूम, कोई आका है और कोई महकूम। ईमान इम्तिहानी देवक घटो गरीब दर तरा गए देवक किस्ता दी ईमान इम्तिहान तासु ख्याल रहा सोच देवक के दी ईमान इम्तिहानी काजी अबू यूसुफ था बादशाह आ गए और तल या शेख हलक गर्क बादशाह उस मुंगले जी बादशाह ओ इसे औलक ची माल राशि कदे इस्लाम चली हुई कर दोमर दरोग जनो बेईमान पदिलस काला द पाकिस्तान पर तारीख के नहीं रहता दोमर दरोग जन इस्लाम 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 जुबान पे दीन का है गुल और सर में कुफ्र का सौदा, छुपाए जा रहे हैं आजकल बुत आस्तीनों में। कहां इस्लाम तेरी उठ गई वतन से गैरत, बिठाया कुफ्र को लाकर नबी के हम नशीन। अबलश पैतास तकरीर वावरिद असेंबली में वाली माता का जका में माता का ची शरीयत बिल वर्ता प्रोतो ने मंजूरोल मालूमी गिदा ची शरीयत बिल द इजाद हो ओ कनो शरीयत बिल द चा इजाद हो द इजाद नो ची असेंबली दी माता का और आगे शरीयत बिल नो मंजूर करे नो उस मुल्क टोल स्ता पलास के देखन उस बस्ता ईमानु गुरु चिती मंजूरे का नहीं मंजूर माप दे खबर पोए गई खबर का पोए गई मामा पता न लगी अजीजान गाजी अबू यूसुफ ता बादशाह हुई हलक जामातु फी नहार रमजान दरोजे पम्याश के में बीबी सर हम बिस्तरी उकड़ा गर्क अगर तो वही अलाइका अन तसूमा शहरैन मुतताबिऐन दो म्याश्ते बपर लपसे रोजीनी से अलाई आमन्ना व सद्दक़ना लाड़ो अनोर काजियान वर्तवई ला खतीबान वर्तवई फकद अख्तात या शेख फी हाज़िही अल-मसअला खतानश में मामा पदे कफारा के हो तरतीब दे अवल तहरीर दर रक़बे दे ब्या दो म्याश्ते रोजी दी ब्या इतआम 60 मिस्कीना दे नुता मरया जादोलो न वेलो दे मंज न दे फतवा वर्का काजी अबू यूसुफ वर्तवई ची मा टिक फतवा वर्का आखो बादशाह दे जरगुना मरयुना वर सरदी का उसमें वर्तवेले ची अलैका तहरीर रक़बा मरया आजाद का नो पदे टोला रोजा की याव रोजम न निवारा और बे यो मरया आजादोले ची से ख्वा खायवा बे ना बादशाह ला दसी फतवा वर्का ची दमला डुके मात शी ची दे पे इस्लाम की ब्यादा सी होने की मालदार ला दसी फतवा वर्का है मुंग दसीम कड़ी दी मालदार खजेला तलाक वर करे दे दरे तलाका यो दुआ दरे गरीब दरे तलाक वर की बेड़े तबादा हलाला बकई हलाला पेजने बल सड़ी तब निकाह की अब ब्या तलाक लो ऐलान जा मालदार रागे जी कार देश बस हाँ ना खुदा बखैर दा से दायरा छोड़े वेददी से नुम दे दारुल हर्ब ओए दारुल हर्ब
خزه دلته ودرولې ده او هغه ته ویلې دي چې خدای ته کنځلې وکړه اي مرتدا کړی ده چې اي مرتدا کړی ده بیا د کرخې لره رئیس ده نو ملحق شو په دارالحرب پورې بیا رئیس ده او کلمه په ویلي مسلمانه کړی ده او بیا بیګاله ورته نکاح تړلې او دا د علماونو تاسو کوي چې کوم سره خزه مرتد شي او ملحق په دارالحرب پوری شي او هغه بیا راشي الته د حلالي ضرورت نه دا هیله ور بدل ته جوړه دلته مونږه وکیدا یو سړی ما تراغه وی جی इनको की माता वही चे समझ भी नहीं पाई मनु तेरन्नु 1 2 3 कह देते हैं मलबत्ता तक कम खराब सरकारी बुजुर्ग तलाड़ पदे पे खबर की नन बयान रोगने वर्तवई पराठी हुंदी भी रोगने ठीक है नहीं बोलता अच्छा करना हाँ नन बयान निशलता रोगने से पदे ओड़ो के वड़ी वागगी का ना आरोगने मंस के अलवा लांदे बांधे सलाम अलैकुम क्या हाल है जी खैरियत है तबीयत ठीक है और खैर है या और जिलाड़ो को भला और बिहारो गने या और यार जी गल है हाँ फरमाओ बस समझ नहीं पाई तेरा अन्नू कह देते है कि 1 2 3 नो वर्ता चोई वही चे गल नु गोल मगोल रखसी है किसी नु क्या नहीं किसी नु क्या नहीं ते कल तू जरा वत आमी ते हलवा भी जरा नाल ले आमी ना बच्चे नु शौक है कल वतन सबाची ब्यार आ गए वर्ता वही ची बेगाल वर्ष खजे तवाया चितने मनु कबूल की तो है अब वही ची हाँ न तो वर्ता ची मने भी तनु कबूल की तो है तमा कबूल करे और सता कबूल कर वे निकाह बहुशी और बस नूर चाहते हुए गग मकावा पाफ्ता की ओजल निम दासे जराजा मुंगा मुगल्लज़े हत्ता तन के हज़ाव जन गैरा मसलक हनफी मुंग दनन बई परोगनो और दालवाई पदुम रगुंदे अलवा बांधे मसलक हनफी और ईमानु नपरी तासो ख्याल रहा ओस कुरान उगोरे दा बुजुर्गान कोई चे द गरीब او د सरमायादार عبس وتولى ان جاءه الاعمى دا ولی ویل شي ولی زکه چې پیغمبر التا زړه کې خیال دا او چې دا مالدار خلق راغلي دي ګوره کوم مسلمانان عبد الله ابن ام مکتوم روندو تپوس لراغه نو طبیعت قدرې کې خم تراغه نو عبس وتولى اور ترا ماما پارام کې نه خدای دې رحم کوي او وګورئ د قیامت پورځه او بګورئ د قیامت پورځه چې لوی لوی ډلې به د چا جهنم ته روانې وي عالم بزرگ اولیاء اللہ داستا سمخ کے پدے خاور لاندے چے پروت تے زمان پا کلونو ور سر تعلق و واسطہ پاتی شوی دا پا کلونو پا زندگائی کے بادشاہانو تم چرے ٹیٹا خبرہ نوا کر دازے چے دے خاورم قدر کو او دا خاور پسترگو کی واچو نو دین خد وی با ما تا بلق کارنشی دا دے لویا وجداوا چے بادشاہان بیم دا گریوان ننیو او چرے ورطا ٹیٹا خبرنو تاسو خیال راگی دا جرت بزان کے پیدا کوئے
अफजलुल जिहाद कलिमत हक इंद सुल्तान जायर। लोई जिहाद दादे चियो जाबिर और दियो जालिम हुक्मरान पे मख के यो हक खबर होगी, यो हक स्तासो दवा पकार दा ददे फकीरानो द खावरो ददे गर्दे बरकत ते चे पसलवेख काला द पाकिस्तान के मां सलवेख मिनट हम द पाकिस्तान हुकूमत नले मनले ने मिंबर मनम ने सदर मनम ने लाल कुर्ताए मनम दा कुसडब मिंबरान दे समलो ची उगुराई वर्षै चोक बगड़ी चरई और चोक बनास्ती अगौरजी और नासु सिगरेट मुंह को पसार पोएम ने शो बस लड़े मलताम 50 लाख रुपए वाले वे स्तासु खेटे दे चरगानो कब्रिस्तानो व अखरजत الارض اسقالها क़यामत परस बस्ता सुखेटी चरगान बार रहा और गई। हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी और गरपीर का बिजली और चिरागों से है रोशन। माता खुद दखावर तूली दीवानी और स्ताप कोर के दी जनरेटरी लगी दिली पमा दे लोड शेडिंगी लस लस घंटे देरा बांधी बिजली बांधी और द खान पकोर के दी जनरेटरी लगी दिली वने तो द कमे मोर जोए वो लो टिका टिका दे कम पकोड़ा दे केदम और वके दे स्पोत आवाज कजमा लास के जोर राहो जमा लास के और पदे पाकिस्तान के में 2 करोड़ के मन अकड़ और द दुई वके में पसपो न खड़े न जबर साड़ी जोई स्पो तबे वके 2 करोड़ ब मुर्दारों आला बदा 8 करोड़ द सड़ी जामन की किनी वल्ला के द सड़ी जामन कई ओबे कई द तनासुख मसला दा साहबा द हिंदुआनो मजहब दार कि दा रूह च सड़ी नउजी नो का खसड़ी पे बल खसड़ी के न नउजी ओ का खराब सड़ी पे स्पी के न नउजी जमुंग रूहोना ची उजी साहबा कला पे स्पी के न नउजी कला पे खर के न नउजी कला पे कचर के न कला पे खंजीर के न नउजी पमुंगा का तंदर नाजिल दा जमुंग दलास खुदाम प्रे खैर रसूलम प्रे खैर खुदा और रसूल सारा दे राबिता और ताल्लुक हो कसम पे खुदा दे बादशाहन बस्ता पर दर के दखावर होंदे प्राती दखावर बादशाही से बादशाहन से खानान और नवाबान से वो दयार दर बहजार दरमान वर्ण कमान आशनाई बदिप इन व आन वर्ण कमान कयो जलिम दे जुल्फे पलास के उजी यो विख्त बदिप दरस जहान वर्ण कमान कयो जलिम लास्ताप बूसा बरशी दानिया मदबद जन्नत पख्वान वर्ण कमान सो नवीनम स्तास्तरगे का खुदा कांदी इज़राइल लब तरहगे जान वर्ण कमान माशुक़े द आशिकानु दिन ईमान ले माशुक़े द आशिकानु दिन ईमान ले जबचाला रखपल दिन ईमान वर्ण कमान पर रहमान दास्ता द शुंडो जाम हराम दे सो दखपलुविनो जाम तावान वर्ण कमान दयार दर वर्षिदा दयार दर तपोस हजरत सौबान न हो गई सौबान आशिक दे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह टोल औरत जनाब रसूलुल्लाह उन्नलिदनु पर जड़ाए और रस्ते रख माखामी ची उलिदनु ब्याम जड़ल वर्ते वे सौबान उस खुद उलिदम दा अल्लाह बंदनु उस वाली जाड़े वर्ते वे या रसूल अल्लाह पर क़यामत के कज जन्नत तलाड़ मां नु तब चर तब जन्नत के पलु उमर तबो के नास्ते
یا رسول الله داسې جنت پز څکم چې چرته پکې تا نه وینما جنت خبر استاد لیدو قرآن راغه من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے پیغمبر صوبان ته وایا چې په دنیا کې د چا سره مینا او په چا ماین یې نو په جنت کې بم د سره وې عاشق زما عزیزان عشق یو درد دی چې د چا پړ کې پیدا شي ورشه ابو هريره نه دا درد تاسو کوي لس ورځې شوي وي لس ورځې روټای نه وپړ ابو هريره وګه و یا رسول الله په خدای مې دې قسم وي چې ټوله ورځ مې تمنا دا وي چې سترګو مې ستا چهره انور ته کتلې او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی والله که نه مې د روټۍ پروا شته او نه د لوږې او نه د تندې او نه د ناستې او نه د ملاستې شوق مې دا دی چې سترګو مې تا ته کتلی او په زړه مې ستا حدیث لیکلی کېدلی ابو هريره بلال نا اے بلالا سامل کے د خدای بنده چې کله ز جنت تلار شم نو ستا د پڼو کشار مانه مخکې په جنت کې روان تا شاک مونږ دغه یو سړی او روټۍ به ورته تیار را درې ورځې پې روټۍ بند شوه د امتحان دپاره درې ورځې چې بند شوه نو لاړو د یو یهودي په دروازه کې سوال روټۍ یهودي څلور روټۍ ورکړې د هغه سپی ورپسې غپا غپا د یو روټۍ ور واچولو چې هغه وخوړه بل بیا غپیا بل یې ور واچولو چې هغه خوړه بیا غپیا څلور واړه روټۍ ور واچولې بیا سپي غپل ورته کور دی وران شغو مالک دې درې څلور روټۍ راکړي وي وا خوړې نو اوس ولې غاپې سپي ورته کور ستا وران شه چې روټۍ مالک درکوله نو د هغې عبادت دې کولو او چې امتحان دپاره در باندې درې ورځې روټۍ بند شوه نو رالې د خدای د دشمن په کوڅه کې دې سوال وکړو زه د یهودي سپی یم که د لوږې مړ شم په دې دروازه کې والله که بلې دروازې ته لاړ شم نن د سود د زکات د سود فکس ډپازټ او سیوینګ اکاؤنټونو چې کومه کټوتي کی 7.5% سود چې کوم لګي هغې نه 2.5% حکومت کټ کی زکات نامه پې کېښوه په ایمان ووایئ چې خرې له بنارسی ور په سر کې نو خره ناوي کېږي غول چې په سوچه پلیټ کې واچې حلوا دې جوړېږي نو په سود چې د زکات نامه کې دې دا حلالېږي هغه د سود د زکات پیسې نن مونږ له په سیاسي رشوت کې راکړلی کېږي د سود د زکات هغه د سود د زکات په پیسو بیا چې دا زکات ممبران کم مقرر کړي دوی خدای په تڼاکو سټکوري کا ټولې دوی ووالي چا غریب له انا ورنه کړه انا عزیزا والله العظیم زه چې په خبت پوهې او ما دې خپل خدای ته څه ویلي نو چې ماښام مې ویلي سهار یا کار کړی او چې سهار یې ویلي ماښام په 40 کاله کې مې سر نه دی ټیټ کړی د دې غدارانو او د دې بېایمانانو
او د دې اسلام د دشمنانو د قرآن او د حدیث د دشمنانو چې زما وزایلال زب دوی ته سر ټیټ نکم نه به ومنم تر هغې پورې چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی نه که دا ایمان تاسو کې نه والله که ایمان تیر کړ حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی هغه کې لوی درد د شریعت راوستو په ملک کې کنو دا درد به زړه کې پیدا کې چې یا الله ترغه په آرام نه کینم چې تر څو پورې مې د پاکستان قانون قرآن کړی ترغه به منم نه نن اخبارونه تاسو هره ورځ ګورئ نظام دلته بدل شو دا خلق دي اول به یو ته ټوکرای کېده اوس بل ته ټوکرای وای 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 ګیرو والا ګوره خفه نه شئ زما دا ګیره راشي کله کوي نو که بیا ګیره پسې بد ووایم نو بیا نو ګیرې والا وزیر چا سره خبرې کوي بل ورته ولاړ دی هغه هسې د خوله چینګه نیولې خوله بند کړه خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه نو هغه سره خبرې کوي تا خوله چینګه نیولې څه چل دی لاس درکړي داسې مه لاس لاس درکړي السلام علیکم څنګه یې ښه یې جوړ یې بس لاس غریب سړی لاس درکړي السلام علیکم جوړ یې طبیعت یې ښه دی معتبر لا دی جوړ یې تکړه یې ښه جوړ یې مونږ چې مطلب تاسو ښه دا ځایونه هم ستړي شي په داسې چې وازم نیولي هغه سره څه دي دا پیسې تې لري که د غلو ډېری دی که نه دی د غلو ډېری نه دی په پیسو خو څوک نه سړی په دولت څوک نه سړی انسانیت خو په دولت نشي رحمانه که بوت سل ځله د سرو شي انسان نه دی د سرو زرو بوت ته څوک انسان وایي انسانیت په دولت نه دی انسانیت چې دی په انسانیت دا فقیران چې دي سره دولت نه دولت مفتی محمود چې وفات شو دولت ور سره نه زامنو جامع خپلو کې ویش کړي مولانا یوسف بن نوري چې وفات شو جامع تقسیم شي والله کانا ور سره وا حاجی صاحب چې وفات شو زامن په پردو خټو کوټو کې ناس انسانیت پکې څومره شان څو مقام څو نو انسانیت په دولت نه انسانیت خدای سره په رابطه او په تعلق کې دی خدای او رسول سره دی رابطه او تعلق انسانیت دی نو زما عزیزانو قرآن او حدیث تراجی شه د نیکانو بزرگانو اولیاء او هم نشینی اختیار کړي دعاګانې دیاله خپل نیکان شه هغه ورځ زمونږ جماعت ته تبلیغ والا راغلی هغه اعلان وکړ چې ورونو کې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو حدیث په بیان خلکو کې اړه واغسته روان زرا پاسه مالو درې گئی بند کړي دروازه چې څوک بار پرې ا طالب منډه کا دروازه بند یې باندې کو کونټای ته ملاس مالاغا یو قادیانی او د سنی جګړه و چې دا سنی ډیر تنگ کړو کنه نو ټوپای کوزه کړو د قادیانی لې په دې پوزه یو ډغار اور کړو ول تنه سمېږي الله به ټکریاته ول به ډغار تنه سمې دا پوزه په ماته کې ول اوس په پړی ول بات نو مال تاسو نه سمېږي الله به ټکریاته کونټای ته ملاس ملکین کې نه خبر اوره اعلان شو چې کې نه د پیغمبر حدیث بیانی د مولانا الیاس رحمت الله علیه تبلیغی نصاب کې چې کوم حدیث کی دا بیان او تاسو ته روان شو نو کته وای چې زه وزګار نه نو په قیامت کې به پیغمبر ستا شفاعت ته مزګار نه
کته په دنیا کې داغه حدیث اوریدو ته اوسګار نه ٹھیک شو اعلان شو چې کینې رونو د یو آیات ترجمه کی یو عالم دی بزرگ دی یو آیات ترجمه ووري او ته وې اوسګار نه نو د قیامت په ورځ به الله ستا بخنه ته اوسګار نه ما په دې خبرو پوهیږم دا چې خسته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله لغزو خسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډیر مننه.